د تشریق تکبیرونه د عرفات په ورځ د سهار د فرض لمانځه څخه وروسته شروع کیږي، بیا د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګر لمانځه وروسته خلاصیږي. یعنې چې کله د اختر څخه یوه ورځ مخته وي نو د سهار د لمانځه څخه دا شروع کیږي، بیا د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګر لمانځه وروسته ختمیږي. نو دا که نر وي، که ښځه وي، که مسافر وي، که مقیم وي، نو که په کلي کې که په ښارو کې، نو دا پر هر چا باندې یو وار ویل دا واجب دی، او هغه بیا وایم د فرض لمانځه وروسته. مثلا د سهار 2 رکعته فرض چې وکړو وایي به، د ماخستن 4 رکعته فرض چې وکړو وایي به، د ماسپښین 4 رکعته فرض لمانځه وروسته، د مازدیګر 4 رکعته فرض لمانځه وروسته، د ماښام 3 رکعته فرض لمانځه وروسته به دا تکبیرات وایي. که هغه نر وي که ښځې دا بیا وایي. نران خو وایي، لیکن اکثره داسې کورونه شته چې هغه زنانې دغه تکبیرات نه وایي. نو دا تکبیرات دا رقم دي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. نو یو وار ویل دا پر هر چا باندې واجب ده، که هغه نر وي، که هغه ښځه وي، که هغه مسافر وي، که هغه مقیم وي. په هر هغه چا باندې دا واجب ده چې پر چا باندې لمونځ فرض وي، یعنې چې فرض لمونځ کوي، چې کله یې فرض لمونځ وکړي فوراً به دا وایي. او نارینه به څه په زوره وایي او ښځې به څه څوکه وایي.